ځان به د یو بلا ښکاري. هلکه ته ولې پردۍ ځمکې ولې هلکه ته ولې د مظلوم سره زیاتی کې زمونږ واحد دا یو ټکی دی چې د ظالم او د مظلوم په منځ کې موږ د مظلوم ملګرتیا کوو چې څه موږ واورېده څه موږ ولیده زمونږ شعیب دا چې کوم دی یا شفیع چې کوم دی دا مظلومان دي د دوی سسرو په وجه ناروا شوې ده موږ ورته اوس هم دا وایو چې راشئ د دې کسانو څخه کښېنئ د دوی نه معافي وغواړئ په دا خپل کار باندې کومه سروپه ناروا چې هم کړې ده او دا کار چې کوم دی واپس دغه شانتې په حال کې څنګه چې موږ دغه ځای وران کړی دی که نه بیا به دا تنګي هم موږ بندوو موږ به پارټي هم راوځو زموږ حال پارټي جرګه هم شته دلته موږ به هغه مشران هم راخبرو په دې علاقه کې چې هر ځای کې ظلم زیاتی کېږي دا ستا د پلار وطن نه دی چې ته به راځې او د خلکو ځمکې چې کوم دی دا به په خپله خوښه باندې چې زه د یو 2 روپو په کرسۍ ناست یم په خپله خوښه باندې به د خلکو ځمکې اړې دا ته دغلته ناست دی د ولس په ټیکس ناست دی د ولس په مرضۍ او د ولس په تاو به دغلته ژوند تېری کوم خاین چې تا له کوم دار اختیار درکړی دی او ستا کوم کار دی هغه کار به کې تا ته عدالت دونه سپک ښکاري چې عدالت په دغه ځای باندې سټیا راغستې ده او ته ورځې ګاډي دې ور په مخه کړي دي دغه ځای نو بیا هم د ستاسو د شیشو په دغه باندې چې کوم دی موږ دوی ته دا پیغام ورکوو چې خیر دی دا شعیب لا به موږ کښېنو دا شفیع لا به موږ کښېنو راشئ د دوی څخه کښېنئ معافي دې وغواړئ په دغه خپل کار باندې او د آینده لپاره د داسې کار چې کوم دی د دې نه توبهګار شئ او چې کله تاسو له قانون درکو بېشک راځئ تاسو یې واړوئ خو داسې سروپه ناروا داسې لاقانونیت او داسې غیر قانوني کار چې کوم دی قطعاً دې ته من تیار نه او چې کله دې شعیب له وویلې بیا دوی موږ له هډه راکړو نو انشاءالله بیا به موږ دا ځای هم بندوو دا تحصیل به هم بندوو او دا بازارونه هم بندوو د دې سره موږ ودرېږو په دې اوسه نه ودرېږو چې زموږ ملګری دی خو دا ظلم دی او د ظالم لاس چې کوم دی خدای پاک به تاسو د ظالم لاس نیسي او د مظلوم ملګرتیا کوي ډېره مهرباني بسیجی صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې مشرانو خبرې وکړې چې دا پرون چې کوم ظلم او زیاتې شوي دي د تجاوزاتو په نوم باندې او بیا پکې د قبضه مافیا یو نوم استعمال کړی دی نو تاسو د شفیع منیجر تپوس وکړئ چې هغه څنګه انسان دی یو ریسپیکټیبل فیملی سره د دې کلي یو ریسپیکټیبل فیملی سره تعلق لري اوسه پورې د هغوی د چا هغه همداسته غوا په پښتو کې وي نه را پاسولی او دا د دوی انتقالي ځای دی د دوی خپل ځای دی پته نه لګي چې د چا په ایما باندې دا کار د اریګیشن والا کړی دی او د انتظامیې په موجودګۍ کې کړی دی موږ د دې भरपूर मजम्मत او دا مطالبه کوو د وزیر اعلی نه د اریګیشن د وزیر نه د سیکټري اریګیشن نه چې د دې د شفاف انکوایري وشي او د څوک چې په دې کې ملوث دي د هغوی خلاف کې भरपूर کاروي وشي cierto mana mah kisahkan ya جندي بازار کې راغلی ده د هغې په باره کې څو خبرې کول غواړم چې د اریګیشن محکمه چې کومه ده د هر یوې محکمې او د هر یو سیز خپل خپل حدودات معلوم دي دغلته ما د یو مشر نه واورېدل چې دلته د دې په پیرې اکبراري شوې ده او بیا په هغې کې سټامپ شوې او د هغې باوجود هم د اریګیشن محکمې افسران راغلي دي او هلته یو کور هم وران کړی دی نو دا چې کوم دی نو سراسر ظلم دی چې د خلکو سره کېږي او خو د دې ظلم مخنیوی د عدالت ونه کړو نو دا خلک چې کوم دی نو دا به په خپلو کې په جنګونو باندې شي ځکه چې عدالت د رسالت دی او سرکاري ولې سرکاري خلک نه بولي یا عوام نه بولي نو په کار دی عدالت ته دی چې د خپل سټای تپوس وکړي چې تا د خلکو له سټای ورکړی ده په کار چې ته د دې تپوس وکړي چې ستا د عدالت خلاف ورزي دغه خلکو ولې وکړه آیا دا قانون چې کوم دی دا صرف د غریب مرسته لپاره دی او که دا د افسر بالا لپاره شته که چېرته د بالا افسرانو لپاره دا قانون
وي نو پکار ده چې عدالت چې کوم دی د دې پوښتنه وکړي او کو چېرته نه د غریب ولس لپاره دا ملک جوړي او دا قانونونه جوړي نو بیا موږ ګیله نه کوو بس غریبانان دي سړي په سړکونو راسمړي او سړي د نیرونو په غاړه راسمړي چې په کومه طریقه لري په هغه طریقه حلال کړي نو برای مهرباني زه د حکومت پاکستان او بیا د صوبه خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د گورنر یا د منسټر چې کوم دی د ایریګیشن د دې نه مطالبه کوم چې د دې افسرانو د ایریګیشن کوم محکمه چې راغلي او دغه ته راپور ورکړی دی او بیا دا په علاقه کې جنجال ساز کړي د دوی نه مکمل معلومات او د دوی انکوایري دی چې دوی د خپل سزا او جزا چې کومه ده هغه ملو شي ډېره مننه نن سبا کوم خسړی توپ یو سړی چلی دا هغه د انجام نه کده سره چې کم کړی دی دا کوم څه لکونو په تاوان شوی دی چې دا عدالت ته نه مانی نو دا خو ته بیا بدمعشي بیا خو ته پیرغونې پکار دا چې عدالت ته ډرو کې هغه یې سیمانی ډي سي به مانی او دا ټول ادارې به مانی اته څنګه ادارې سرکاري ادارې والے چې عدالت حکم ته نه مانی پدې کې سټه هر یو شی پکې او تا بدل تر راغلي ناس پوي مجمع جرګه باندې یو خبره کړې و وی به راغوختي وغه میدان لا دي کې دنیا نقصان شوی دی کې دي شي پدې کې سارو د غلطه یا پکې زنانه یا نور شوتا ټول دیوالونه پردوالو او کمرې ممرې در سره ورځولې دي تاسو په یو کاپیر سره نه کې لګا تاسو کوم څه موضوعاتي کړې من به ان شاء الله دا ټول عوام دا ټول نظامان مرګري و دوی سره څنګه ولاړو یوازې دا نه چې د ایریګیشن والا خلاف څنګه وروتیو چې هر محکمې والا داسې ظلم زیاتې کوي ان شاء الله موږ په هر دغه کې ان شاء الله د خپل غریب عوامو سره څنګه ولاړو